الله تعالى ونفعنا بعلومه. وهلم جرى وهم لا أدري ولنا تحقيقا إن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء. وهلم جرى ده هلم جرى وباركي حضرات شارحين ومحققين لكي دا هلم جرى چدينو دا په هغه ځای کې علما استعمالي چې کوم ځای کې مقصود تسلسل وي او د تسلسل د مصداق د پاره لفظ هلم مجر استعمالي. په دې کې دوه قول دي، یو قول بصريين دي، دویم قول کوفيين دي. بصريين وایي چې اصل کې دا لفظ څه دی نو دا جوړ شوی دی د ها لمنا، ها د تنبیه د پاره ده، او لم د امر صيغه ده په معنا د اجماع سره، لما يلم په معنا د جماع اجماع سره. عرب وی لما الله شأفه، الله پاک دې متفرق امور را جمع کړي. لما الله شأسه، الله پاک دې متفرق امور را جمع کړي. نو دا لما يلم نه چې امر واخلي لم برازي، نو ها لم دی، نو دا ها د الف ختم شو، دا کثرت استعمال په جمع نه هلم شو. او دا هلم معنا د خبردار ځان راجمه کما ته مسلسل، یعنی دا کار مسلسل کوا، ځکه د جر معنا د تسلسل سره کول یو معنا شو. او دویم مذهب کې د کوفیینو دی. کوفیین وایي چې اصل کې دا لفظ د ها لم معنا نه دی وته، دا لفظ د هل معنا وته ده، اما معنا قصد يقصد، ولکه په اللهم کې کوم قول کوفیین کړي یادم دي کنه، په کوم ځای کې ویلي مقامات شریف کې ویلي کنه، یو څو یې ساز حافظي د چرګو دې خو دې نیم ذمہوار لکه بادام خوري په ځان له خرج کوي، تاسو بل ورغو باندې پیسې ورکوي، په موبایل پیسې ورکوي. ذهن خیال ساتي، ښا ذهن خیال ساتي. اکاجو د اخر خزینو خوري چې ذهن هم خې قوي دی، ډېر زیات فواید دي مولوی صاحب، ډېر فواید. او دا مو چې تاسو ته وایي چې واده مکوئ، دې فائدہ هم ده چې ذهن باندې چکې علم ته متوجه. تاسو چې وادو کې بیا خو بزان نه پويږي، ټول ذهن چې دی په خزه باندې خرج څه چې کوم نه په جماګانو خرج شي، او په دوه مدد کې به د خزه په مسایلو ډېر کپړې غستل غواړي، ډېر سندل غستل غواړي، ټول افضل ته ګوري. ولې صرف دا ګناه کړی کوثر افضل ته ګوري چې خدای تندر پر پریوتو، ها صرف د خواده نه کړ، نور واده ولا سوق دی، ها واده کار دی. ما پرون د نکاح متعلق یو غد بیان کړی دی، او پته ځوانانو می واده واجب کړی دی، لاس چت کې چا واده کړی، شابه چا واده کړی، یو نر پکې دغه دي صرف ما د پته د وځکې یو هغه دی سرواله برواله یو هغه دی، ها چا عبدالرحمن تم واده کړی دی، ها علاقه ته کنه چې ګنام کړی دا څه پټه ها. نو علا کل حال نو دا چې جنا خریخه یا یو میور ته بلازور دا قیمتي سیز دی. نو دا چې کله اخر یا سړی لیونی کی یا سمې ذهین کې ته افلاطون موږ استاد محترم په فرمایل ډاکټر عبدالحلیم چشتی صاحب دامت برکاته العالیه، دا غي مشهور حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، وی بھائی صاحب نے اس کو کہا تھا، بہت شوق سے کہا تھا، اس لیے ان کا حافظہ انتہائی قوی ہو گیا اور مجھے بھی کہتے تھے میاں کہو، لیکن میں ڈرتا تھا کہیں پاگل نہ ہو جائے. آسڑیا لیونی کی اسم کی بلازور ہوتی ہے مرحلو پشانی کله کله د عرب او کیمانو سره دلته نه یا بر صغیر ډېر قیمتي سیز دی، یا خو به د وسوسې کې پېښ وي یا سم سړی ذهین کې دا شی خو استاد ما د وبای صاحب شي خو ما یاره د ما سره لیونی می نو دا شی زونه اخره قیمتي سیز د خپل ذهن حفاظت کوي. اته چې کوم نه په دې سیزونو پاتې شي په غلط سیزونو باندې پیسې ورکوي، موبایل او ټول پیسې نه خرج په کتاب په نو ورکوي کنه. نو ارز ما دا کو چې د کوفیینو په نسبت باندې دا لفظ وته د هل امنا، هل استفهامیه دی او امه چې د امر صيغه اقصد، او دا هل امه چې ونو دی د حمزه د فتحه چې رااله لام ته، د حمزه فتحه لام تراله، او د استغنا په وجه د حمزه محذوف کړل، هل امنا هلم مجوش عفوا زمر علی لام فتحنا هل امه د حمزه د زمه چا دراله لام ته، د استغنا نه وجه نه حمزه حذف کو
نو هلم ته جوړ شو پېښ شو کنه او د هلم معنا دا چې کوم نه قصد وکا خامخا قصد وکا دلته یو اشکال لري چې حل استفهام د پاره دی او امه د امر صيغه دلته خو استفهام څه توک نه جوړي آیت قصد کې ولدا معنا وکي نو جواب کې وایي چې کله کله د حل تهذیز د پاره او د تحریز او د برانګښت کول د پاره مرض پېښ او دلته اگر چې حل اصلا د استفهام د پاره لیکن د برانګښت کول او د تهذیز د پاره دلته راغلی یعنی خامخا ته قصد وکړه هي حل کې وایي شابه هي حل کې هغه کوم لفظ حل شته ولیکن الته د تهذیز معنا ورکې شابه د کار درو نو علم یعنی مسلسل شابه زه روان یو درې ګمه په دې کار کې او بیا د دوه مذهب شته بصرین او کوفین بیا په دې لفظ حلم کې چې کوم دی حلم مجره کې بده جرن کې دوه قول دي یا خدا په ترکیب کې چې د مفعول مطلق واقع کی مفعول مطلق واقع کی او اصل کې دا حلم لفظ په معنا د جر جرن سره دی جر دا جرن چې د رست واقع شو دا حلم مجرد دا عبارت په منظر د جر جرن سره شو دا یو ترکیب شنو مفعول مطلق شو دا ترکیب تقریبا د کوفینو پنځ او دویم ترکیب چې دی هغه د بصرینو پنځ دی هغه وایي چې دا جرن اصل کې حال نه او معنا دا چې حلم مجارینا یعنی مسلسل په دې کار کې تاسو متثبت او تسلسل سره اوسئ یعنی سیروا هنیئا متثبتین دا د جملې معنا ده حلم مجره سیروا هنیئا متثبتین پېښ نو دا دوه مذهب شته کوفین او مصرین بیا په دې کې دوه لغت دي یو د اهل حجاز لغت دی دویم د بنو تمیم یا د اهل نجد لغت دی اهل حجاز چې دا استعمالي نو دا صرف یو څه سره استعمالي کو مخاطب دوی کو درې کو پنځه کو لسی نه حلم مجره شابه جاری وسه او اهل نجد او بنو تمیم چې کله دا استعمالي د مخاطب ته ګوري کو مخاطب یو نه حلم وي کو مخاطب جمع نه حلم مجرن وي کو مخاطب واحد مؤنث نه حلم می جرن وي لیکن دا استعمال اگر چې بنو تمیم د خپل قبيله استعمال نور عرب فصحای نه استعمال عرب فصحا دا لمنه قول استعمال بیا دا لازم دي کو متعدی نو دوه طریقو سره استعمال لاغله لازم هم راغله څه لازم هم راغله قران کریم کې حلم لفظ راغله په معنا تعال سره او متعدی راغله راوړه لکه قران کې الله تعالی فرمایي حلم شهداءکم حلم شهداءکم دا څه دی کنه ای اجمی شهداءکم راوړه د خپل گواهان او اساس نو دا د په معنا دو متعدی سره استعمال شوی دی نو لازم هم استعمالي یا متعدی استعمالي دا لفظ حلم چې کوم اصل شمال دریو کتابونو تاسو د تحقیق وېخه یو د فائدې لپاره یو په نبراس کې او دویم چې د الاشباح والنظائر په نحو د علامه جلال الدین سیوطی سے په نحو کې الاشباح والنظائر په نحو سلور جلد کې دا کتاب اب حلم مجره تقریبا اته و تصفی باس کړل د حذف د تمام کومه بیګاټول مطالعه کړو او دریم کتاب علامه شامی سے په مشکل ترکیبات باندې یو رساله لیکل لري قیمتي نو په هغه رساله کې دا ترکیب داسې لیکل دی دا غي خلاصه مې ورته دا یاد کې ښه ساسو د فائدې لپاره په هر کتاب کې هم پکار راځي على كل حال نو مخکې سوي وی حلم مجره مسلسل ورپسې ځا وهم العذريه دا العذريه فرقه چې موږ ته صفات نشته شکیه فرقه ورته وي ولنا تحقیقا او موږ دوه جوابونه دې مقام نو ورته یو تحقیقي جواب دی او الزامي جواب تحقیقي جواب دی ته وایي چې دا غي مقدمه ستا په مسلمي او مقرري اگر کو خصم نه مني او الزامي جواب دی ته وایي چې د خصم مقدمات راواخلو دغه خلاف استعمال کې اگر کو ستا په مسلم نه اگر کو ستا په نو الزامي رشدي هم ویل کړه رشدي هوا پتا شول دلګي وفاقيان یسو وفاق ولې دغه رشدي څه پیژني ما د برلیان نصاب برس کته نو برلیانو په نصاب کې باقاعده رشدي شامل ده او تاسو ته پته نه لګي چې رشدي څه کتاب نه موږ پروس کې تکوین کې داخله کړو مولوی سے بڑا کړو عاشق مولوی سے طالبان شوق والو څه کال پته نه لګي طالبان به کوی کو نه وي دا هم کتاب دی زموږ یو مرګري شرم لیکل دا مولانا عمر شهریاری صاحب د سرګودین ما په یو مقدمه لیکل دا مقدمه د الحق کې چاپ شوی نو هغه رشدي تاسو وایي ښا رشدي وایي کنه خلی نو ولنا تحقیقا نو اول تحقیقی جواب دی ان نجزم بالضروره بثبوت بعض الاشياء بالاعيان وبعضها بالبيان
چې مونږه جزم کو بداهتن په ثبوت د بعض اشیاء باندې په عیان سره یعنی مشاهدتن مونږ د اشیاء وینو نو مونږ څنګه د عنادګي د لا ادرګي او د اندیه فرقه خبره ومنو مونږ دا ویلو دا عمر فاروق دی کنه دا خیال دی تاسو ته وګورئ دا خیالات دي په دې کې تاسو شک کوئ دا عمر فاروق نه دی او تاسو په نس دا عرض دی په جوهر دی دا جوهر کو تشل پر په خپل ګمان کې چې دا عرض جوړی دي دا جوهر دی قائم ذاتی دی دا د غوسلې چې کوم دی وشتي سوفیستایي او مونږ په دې څنګه یقینو ځکه مشاهده بل سوې له مشاهده مونږ ته وایي چې دا جوهر دی په نفس الامر کې ثابت دی او بعضها بالبيان هغه شاته لیک چوده دی ولې وبعضها بالبيان او بعض چې کوم دی په بیان سره بعض بس سره په بیان سره یعنی په دلیل سره یعنی د بعضو اشیاء حقیقت مونږ ته په مشاهده سره ثابت دی او د بعضو په دلیل سره لکه اوس نور مونږ داسې نه دي چې خوا تم احاتم ته کړی دا یا مریخ چې دی لیکن په دلایل سره مونږ د هغې وجود او جوهریت منو هغه عرض خو نه دي کړ والزاما او دویم جواب الزامي دی هغه دا دی چې انه ان لم يتحقق نفي الاشياء فقد ثبت وان تحقق فالنفي حقيقه من الحقائق لكونه نوع من الحكم فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيه على الاطلاق ولا يخفى انه انما يتم على الاناديه وليس الزامي جواب دا دی چې د دې دعوه ده چې لا ثبوت لشيء من الحقائق دا سالبه کلیه لا ثبوت لشيء من الحقائق اوس دا سالبه کلیه چې دا ثابته ده کنه ده ثابته مونږ د دوی سوفیستایانو تاسو کو چری وی چې لا ثبوت لشيء من الحقائق دا سالبه کلیه نه ده ثابته نو د دې نقیض به ثابتي ځکه دا سالبه کلیه ده او نقیض څه دی وجبه جزئیه ده کنه او چې دا ثابت نشي نقیض به خامخا ثابتيږي دغه قدام نه ثابته او نقیض نه ثابته دا ارتفاع د نقیضینو ده او څنګه چې جمع نقیضینو محاله ده ارتفاع د نقیضینو سره محاله خبره باندې پېښ وکنه انسان لا انسان دا ارتفاع نقیضینو چې انسان نه انسان او مخامخ انسان خبره باندې پېښ وکنه نو د دې وجه دا ارتفاع نقیضینو ده یعنی لا ثبوت لشيء من الحقائق دا سالبه کلیه ده او چروي چې دا نه ده ثابته نو د دې نقیض چې د موجبه جزئیه هغه به ثابتېږي او چې هغه ثابت شي نو زموږ مدعا ثابت شي یو حقیقت د حقایقو ثابت شو کنه او دا زموږ مدعا ده پېښ او کو چې دا ثابت نه کې نقیض موجبه جزئیه به خامخا ثابتېږي چې هغه نه ثابته رفع نقیضین مرادي دا نه جایز ده یا به عبارت دیګره دا خبره وکړي به عبارت دیګره دا چې لا ثبوت لشيء من الحقائق هل تحقق هذه القضيه ام لم تتحقق هذه القضيه كتروي چې لم تتحقق هذه القضيه يعني سالبه كليه ثابته نشوه لا ثبوت لشيء من الحقائق په دې جمله باندې بلاسه داخل لیا او لم تتحقق المخ يقول لم تتحقق لا ثبوت لشيء من الحقائق پېښو بګا نو یو د سالبه کلیه شو په دې باندې لا داخله ده یو د لم تتحقق داخل کنو نفي چې په نفي داخل شو معنا څه ورکی دا موږ مدعا ثابت شو وایي کنه او یا بداوي چې لا ثبوت لشيء من الحقائق دا سالبه کلیه دی بداوي چې دا ثابته ده نو کوی چې دی چې دا ثابته نو بس یو حقیقت د حقایقو ثابت شو ځکه چې لا ثبوت لشيء من الحقائق کوی چې دا ثابته دا حکم شو دا د حکم قسم شو ولې د حکم دوه قسم دي یو نفي دی یو اثبات تا پېښو نو هغه نفي دی ورته ثابت کو کنه نو دا په ضمن د حکم کې ثابت شو ځکه مقسم په ضمن د قسم کې ثابتي یاره چې فعل ثابت شو نو کلمه نه ثابتي چې اسم ثابت شي کلمه نه ثابتي نو چې دا نفي دی ثابت کړه نو حکم دی په ضمن کې ثابت کو او حکم حقیقت من الحقائق الخارجيه دی دا حقیقت د حقایق خارجيه نه لهدا د موږ مدعا ثابت شو خبره پېښ وای کنه وكذا تبتداني جادو دخا اتر آبا شد کی خود بگوید نکی اتار بگوید اتر آغا دی جو بخبول بگوید سنگ دلیلی ورکڑن پتا پا کینولی دیو کنا سوئی وی و الزاما انه ان لم يتحقق نفي الاشياء او جواب الزامي ورکو که چل متحقق نشي نفي دا اشیاء نو فقط ثبت نثابت شو او دو طریقې تماخولی یا خو بلدی نقی ثابتیږي چې موجبه کلیه ده یا داسې وویل دو ګوره نفي په نفي باندې داخله شوی یو نفي ده یو لم دی پېښو به نو نفي چې په نفي داخله شي اثبات معنا ورکړي وان تحقق كتردا سالبه کلیه چې کوم نه ثابته شوی نو فنفي حقيقه من الحقائق نو دا نه په خپل حقیقت د حقایق نه ولې لکونه نوع من الحكم دا دا نوع د حکمنا او حکم حقیقت د حقایق نه فقد ثبت شيء من الحقائق يعني موجبه كليه جزئيه ثابته شو فلم يصح نفي ولا اطلاق
پس نفي د حقایق على الاطلاق په طریقې د سلب کلی سره نه دی صحیح ولا يخفى طبعا خفينا انه انما يتم على الاناديه چې دا دلیل په انادیو باندې دا کېږي کې انادیو د ارس خیالات سره د حق سره اناد کې ته چې دا خبره ثابت دي کنه هغه د حقایق اومني باقي لا ادريه ده لا ادريه نو کاغی ته دا دلیل پیش کنه هغه به توي شي لا ادري تورته لا ادري نو ته كيف لا تدري نو به بیا شي لا ادري لا ادري پیش به خپل شک کې چا کومه دا حل نشته پیش او دا قرن اندیه ده اندیه ته دا خبره پیش کړي دا حقیقت نه ورته ټیک د حقیقت ته خو زما په اعتقاد کې ارس زما په اعتقاد کې خیال وهم دی پیش به معدوم دی دا د دې دوه بیا فرقو علاج نه کیږي ها پیش د دې علاج دی او بل بهترین علاج کول دی ډېر زبردست علاج پیش ابا خیر کړه